Maybe for South Chicken. Essa Jorge. کابراره پر دې زموږ پر کلي باندې سولو سیلاب رالی د سیلاب د نقصان د رسېدو څخه او زموږ دا کچا مکانونه چې دي هغه ګرد او ورنړېدل خونې په کې رایلاس ولې او کوم آلات په خپله ولیدې او داسې هره وخت زموږ سرایونه دي هغه ګرد سره هغه سره ورنړېدل او خونې ګرد چې دي هغه په کې رایلاس موږ ته یې وینو دا چې اوس افغان لګیا دي خټو خونې په کې را سره ویسوي د چا چتونه رایلاس ولو او څوک چې دې دیوالونه یې رایلاستلو څوک څنګه سونو پر دې مشکلات باندې تعالی اوس موږ سرکار ته دا خواست کوو چې دې پسمانده انسانانو څخه غمخوري وکړي او زموږ سره دې په دې کې پوره تعاون وکړي او زموږ سره دې ودرېږي او زموږ سره دې مدد وکړي ودې دا کمزور انسانان دلته شاوخوا څونې کورونه چې هغه تاوانونه رسېدلي یاره تقریبا په دې علاقه کې 300-400 سرایونه چې دي هغه ګډ سره رایلاستل دا اوس زموږ د 15-8 سره دغه سرایونه دي دا رایلاستلو زما درې سرای تا ولیدل دا رایلاستلو دا سرایونه دي دا ګډه په کې رایلاستلو نو موږ دا خواست کوو سرکار ته چې دې په دې کې زموږ سره پوره تعاون وکړي او زموږ سره چې دې مدد وکړي مرسته وکړي دا بل سرای ګرد دی موږ تړلی د خونې ګرد خونې چې دي هغه په کې رایلاستولې نو موږ سرکار ته دا خواست کوو چې دې راسي زموږ سره په دې کې پوره تعاون وکړي او دا کوچنیان د شپې بارانونه دي نه خیمې شته نه څه بندوبست شته چې زموږ شپه تېر کړي اوس نو د دې لپاره موږ دا عرض کوو چې زموږ سره په دې کې د خیمو د کنې پینې وغیره د دې څه تعاون وکړي ولې دا انسانان اوس نه بازار خلاص شي نه پر بله خوا خلاص شي نه پر بله خوا د دې لار شته
اوس په کورو کې چې کوم شی شته هغه اگر انسانان ودرول او انسانان دلته چې دي هغه سره ډېری دي په دې وجه باندې چې دی زموږ سره مدد کوي څوک خټ را سره کوي څوک شیش را سره کوي څوک شیش کوي او د چا پسونه چې دي اوبه یوړو د چا غواوې اوبه یوړې انسانان موږ اوس د نالۍ سره وکښل نو موږ په دې کې اوس سرکار ته دا خواست وو چې دی زموږ له راسې زموږ سره په دې کې پوره تعاون وکړي زه دا هم را روان یم. Nu dăchis, full dăchis, da, pe și cu full dăchis. Два дредя вала. Камалееве. اجي صاحب دا راته وایي چې اوبه راغله کم توانونه در ورسېدل او دا کم کلی دی په دې اول ورته دا کلی د دوست محمد کلی دی اډیا کور چمن د امان اډیا کور دوست محمد کلی دی اوس دلته راغلی بس موږ یې خالي کشیان در لاسو ونیول بس په کورو په خونو بس ورا کښېوتلې بس یې خالي کشیان موږ وایستل نو د دې څو کمرې او څو کمرې در ونړولې چې څه تاوان در ورسېدی دا سیټ کمرې خو ګردې وړلې په دې کمرو به دا سیټ څلور کمرې هغه ګردې بیا وړلې د کور سامانونه او شیان دا ګرده بیا وړل دا نور باندې مو اوبه ننوتلې دا هم اوس دا سره زمین دي نه نور سامانو کې قیمتي سامانونه خو به نه وړي سټان او سامانونه ګرده ټانکیان او د شي هم نه دی راپرېښي ګرده سامان ولاړ اوبو ټانکي او دغه کټان سامانونه کپړې مپړې شیان یې ګرده سره وړي خو خدای ته یې وچ کونی ولاړ کان یو مکمل بچند کان مکمل بیا وړي ستاسو نوم دی محمد میر دی ملګری اول خپل نوم راته ووایه او دا کومه علاقه ده او څه توانونه در رسېدلي په دا حوالې سره السلام علیکم ستاسو ډېر مننه زما نوم چې دی اسلام خان دی او دا چې دی کلي روزي خان علاقه ده دلته چې دی تقریبا ډېر فیملیانې دلته آباد وي مخکې اوس دا چې وینئ دا ټیم ټولې دا د اوبو بیا تقریبا د توانه سره مخکې دا چې دی کلي روزي خان دی او دا تقریبا دا د سکولو رانیولې بیا زه د کښته مانده پورې دا علاقې تقریبا ټولې بیا تاوانه سره مخ شوې تقریبا دلې چې کوم انسانان وو مخکې هغه تقریبا په شپږ تعداد ول آسپاس هغه دا ټیم ټول په کور کې نسته دی څلور پنځه نفره دلته خالي مازې شیان ته ګوري هغه هم د اکثریت زیات شیان چې دي هغه اوبه وړي دي حیوانان مړه سوله چتونه پرایله سوله دغه رقم نوي نوي کمرې چې دي هغه ته وینئ یو خواته هغه ټول تقریبا اوبو غرق کړي داسې ټیم شی نه معلومیږي فلحال خو چې کوم شیان موږ ته معلوم دي هغه مطلب حیوانان دي اته نه کمرې کې ریله سوې او دلته یو د ماسټر ګورمنټ ټیچر و د هغه سړی ول هغه ریله سو ګورمنټ سکولونه ول هغه دیوالونه ونه له د تعمیرات د تاوان ورسېدي اوس هم داسې که درته ووایم په کمرو کې تقریبا یو څه ګز نیول بیا د یو نیم ګزه پورې اوبه ولاړې دي تالاونه هم دا دي تقریبا ټوله چې کومه د هغو نه غیلونه وختله هغه هم اوبه چې کومې وي هغه صفا اوبه وي هغه هم ټولې ضایع سوې تقریبا یو شی داسې نه دی پاتې چې په هغه کې د انسان زندګي مخته بیا امکان ولري مهرباني دلته راسم یا راغله